ګرانو کتونکو سلامونه کوم علم خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی تاسو ته د عمرزو کندې په سایډ باندې ولاړ یم دا اوبه تاسو وینئ دا اوبه چې کوم دی نو دا ډېرې زیاتې راغلې وي او ډېر زیات نقصان یې کړی دی د څه په وجه باندې چې د دې چېرته صفایي نه ده شوې خو دا صفایي په کاغذونو کې بالکل شوي وي د دې دپاره به بیلونه هم پاس شوي وي د دې دپاره به بجټ هم راغلی وي خو دلته کې وګورئ نو دومره ګند جمع شوي دي تاسو په دې سایډ باندې دا ویډیو ګورئ دا اوبه اوس لاندې کېناستې موږ د تنګي تحصیل د هغه محلې د هغه کلو صورتحال خو مو کتل چې هغې کې د اوبه چې کوم دی نو داسې راډپ شوي دي نو د هغه تحصیل ناظم کارکردګي چې کومه ده هغه هم ناقصه مخې ته ده د دې تحصیل ناظم چې کوم دی د الیکشن په ورځو کې دې خوا راغلی دی نو زه ناظم صاحب ته وایم چې د الیکشن نه پس راشئ د دې کندې چې کوم دی لږ د جانچ پړتالو کې په دې باندې نظر واچوي او د دې چې کوم دی صفیو کې ما سره خالد خان موجود دی او خالد خان سره به څو خبرې کومه چې دې کندې په ماضي کې چې کوم دی کم نقصانات کړي دي نو په هغې باندې هم خبرې اترې کوو او په دې اقله باندې څه وایي چې سار دا کوم د سیلاب دا منظرې پیش کوو نحمد ونس اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو علف خان وروره تا ډېر اهم موضوع ته د مونږه خیال راوستو وروره دا نن بارانونه چې شوي دي نو دا کنده راغلې ده او ډېر کافي نقصان وکړو ډېره زیاته خو د دې مین وجه چې کم ده صفۍ د دې نه کېږي اخوا چې دی شاته ځین هم بند شو او بل صفۍ یې نه ده شوې نو د هغې د وجې نه نن چې دی دا ساره داسې دا باران چې کم شو د مونسون بارانونه چې دا کم ورته موږ وایو نو دې سره د دې ډېره زیاته راغلې وه جوماتونو ته ختې ده د خلکو کورونو ته ختې دي اوبه او کافي نقصان یې وکړو نو موږ مفتي صاحب ته زموږ چې کم ناظم اعلی دی مطلب دا دی چیرمین دی هغه ته خو د حج مبارکي مو ورته وایو چې الله دې حج قبول کا خو چیرمین صاحب تاسو موږ له په الیکشن ورځو کې راغلی وئ ستاسو ډېره مهرباني نو موږ تاسو ته څه ته وایو ریکویسټ درته کوو سوال درته کوو چې په دې کندې سایډ باندې دا کم چې دا د پلی ډیم نه چې کم راغلی د جندي نه د پلی ډیم نه دا دغه راغلی ده نو په دې کندې باندې د شوبلې ډرین دی ته وایي په دې باندې کافي سیلاب راغلی دی او د خلکو کورونو ته ډېرې زیاتې اوبه رسېدلې دي ایون جوماتونو ته رسېدلې دي او دا یوازې دلته نه ده په دې باندې د شاته کلو چې کم دی زموږ نه چې دا کم لاندې کلي دي د هغې اوبه هم پرې راځي نو ظاهره خبره چې دا دلته ډب شوه نو زموږ یې دلته نقصان کړی نو د لاندې کلو والا څه ته چې هغه موږ ورته وایي د زورمنډۍ هغه نالی ده د هغې اوبه هم دې ته راپروځي نو د هغې به یې سهل کړي نو موږ دې ته وایو چې مهرباني وکړئ خیر دی خو د دې فنډ منظور شوي لایي نو د دې مخکې نه صفۍ کوئ اوس هم څه تلي نه دي چې دا بارانونه وشي نو د دې دا صفۍ وکړئ او کو دغه نی نو مطلب دا دی چې د مېمې مطلب دا دی د جمعیت والا گورنر صاحب دی وزیر اعلی صاحب سره هم دغه دی په خصوصي توګه موږ به مو سره لاړ شو چې یاره دې له څه فنډ دغه کړي او د دې صفۍ وکړي او نور خو تا دا وکتل چې توجه ورته وکړي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دې تاسو ته ښیم چې د اوبه چې کوم دی دا دغه ځای ته ختلې وې دا دغه ځای ته ختلې وي بیا دا مخامخ تاسو پول وګورئ په دې پول کې دومره کرپشن شوی دی د دې چې کومه ګیخرایي وه هغه شان نه ده شوي د دې چې کوم اوچتوالی نو دا وګوره لکه دلته منصوبې د پلانینګ نه وي د منصوبې دپاره بل ټیکهدار ته بل حکومت ته پکې مواقع ورکوي چې دا پول به بل حکومت راځي هغه به روانوي هغه به بیا لږ اوچتوي نه هغه پکې بیل کرپشن کوي دا وګورئ جي دا پول لږ اوچتول پکار و نو هغې دومره لاندې کړی چې هغه ځای کې خو هم اوبه چې کوم دی نو رانیسي دا خو د تنګي چې کوم حال وګورئ نو تنګي په کلو کې د تنګي په مین بازار کې چې کوم سیلابونه دي د هغې هغه ویډیو هم تاسو دې کې ګورئ نو هلته هم ډېر زیات نقصانونه شوي دي ته توجه پکار ده په وریدي حکومت وخت چې کوم دی د دې صفیو کې دا اجتماعي مسله ده دې سره ډېر کورونه تړلي دي او هغه کورونو ته نقصانونه ورکوي او دې کندې چې کوم دی په ماضي کې ډېر لوی لوی تباهۍ کړي دي نو هغه تباهي چې کومه ده د حکومت د ناخلۍ په وجه باندې د دې ضلعي انتظامي د ناخلۍ په وجه باندې چې دې لپاره صفایي بیل پاشي نو ولې صفایي نه کېږي او د بازار ځای کې د صفایي نه کېږي او خوا دې کوي نو دا د دې هغه جوړوالی دی نو ډېر
توجه طلب دی. مننه.